کې مشران هم را جمع دي تاسو ټول نارینه زنانه هاي کې په دې خوشاله کې را جمع دي الله نه دعا ده چې الله د دین عظیم مرکز دا وګرځي او ډېر فیوزات برکات په دې پوره خطه کې الله د دې ټولو ته خوار کړي زنانو علم په خپل ځای ضروري دی څنګه چې نارینو دپاره علم ضروري دی زنانو دپاره هم دی نارینه هم مکلف دي زنانه هم مکلف دي نارینو نه به هم الله تپوس کوي زنانو نه به هم الله تپوس کوي حلال حرام نارینو دپاره هم دي زنانو دپاره هم دي جایز ناجایز نارینو دپاره هم دي زنانو دپاره هم دي ثواب عقاب نارینو دپاره هم دي زنانو دپاره هم دي دې وجه نه د علم او دارنګې احکام د الله پاک او طریقې د رسول الله وسلم نارینه به هم زده کوي زنانه به هم زده کوي نو کامیابي هم په دغې کې ده بغیر د دې نه هم کامیابي نشته مخکې به داسې وو چې علماء کرامو مسلې او د دین ترغیب ورکړه نارینهو کې خپل یو استعداد به موجود و او یو مینه محبت به ډېر و ناغي به کورونو کې هغه مسلې بیانولې کورونو والا خلک به هم هغه مسلو نه خبر شو هغې باندې به عمل وکړه اوس د غفلت زمانه ده اول خو نارینه داسې مجالسو ته ډېر راځي نه خپل کارونه یې د دنیا او د دنیا کارونو ته خو ترجیح پکې ناول خودون راځي نو که راشي نو بیا اکثر د علماو په هغه ژبه باندې پوه هم نه شي چې دې داسې څه وویل که پوه شي نو زموږ نارینهو کې دا پښتنو کې دا موجود دي اوس زه په کور کې مسلې کوم زنانو ته دا پې ځان ورته بدي ښکاري لہذا علماء کرامو دا مدرسې جوړې کړي چې برای راست د علماو بیانات او د هغې درس و تدریس تعلیم تعلم د قرآن معناګانې د دین او شریعت باندې پوهول برای راست د لوډ سپیکر په ذریعې سره هغې ته چې کوم دی ورسېږي زنانو ته او زنانه هم عالمانې په هغې سره جوړې شوې نه هغې هم برای راست بالمشافه زنانو ته علم ورکوي یو فضا چې کوم دی هغه جوړه شي چې کله دیني فضا جوړه شي او عالمان زنانه هم عالمانې شي نو کور کې د علم د تلاوت اوازونه یې پکې د ذکر خبرې پکې د شریعت احکام یې پکې او کوم کور کې چې تلاوتونه یې او دارنګې ذکر و اذکار عبادات یې پکې دا کور ماشومان هم بیا هغه چل کوي ماشومان لا اکثر چې کوم دی قبلې نه بل طرف ته مصله واچي خو د کور خلکو ته ګوري مونځ چې کوم دی شروع کړي ذکر شروع کړي قرآن مجید داسې راوالي پوهېږي پرې نه په هغې وخت نه ذهن ورو ورو برابرېږي نو ډېر لوی خبره ده ابتدا نه ذهن دین طرف ته مایل شي مونځ طرف ته ذهن مایل شي قرآن ته چې کوم دی شوق پیدا شي دا ماحول هغې سره چې کوم دی صحیح کېږي او کم کورونو کې چې تلاوت کېږي نو هغه کورونه د اسمان فرشتو ته داسې ښکاري لکه داسې رڼا والا لکه ځمکې ته چې د اسمان ستوري ځمکه والا خلکو ته د اسمان ستوري څنګه رڼا والا ښکاري او پړقېدونکي کم کورونو کې چې تلاوتونه کېږي درسونه کېږي تعلیمونه کېږي د اسمان فرشتو ته داسې پړقېدونکي ښکاري لہذا مخکې هم امت کې عالمان ډېرې تېرې شوي دي علماو عالمانو زنانو کې هم ډېر چې کوم دی هغه استعداد شته حضرت عایشه رضی الله عنها د امت ډېر لوی عالمه ده د هغې نه 2219 حدیث مبارکه نقل دي او عالمانو د هغې نه په زرګونو مسایل چې کوم دی زده کړي دي ما ویستلي دي معلوم کړي دي امت ته رسولي دي گویا کې د عایشې رضی الله عنها په ذریعې سره زنانه ده د هغې په ذریعې سره امت ته زرګونو مسلې رسېدلي دي او زرګونو خلک لکونو کروڑونو خلک په هغې عمل کوي امهات المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې علم به حاصل کو د کور دننه ټولې مسایل چې کوم د کور دننه
عام مسائل امت تک رسیدلی دی خود زنانو په ذریعه سره رسیدلی امهات المؤمنین په ذریعه سره رسیدلی دی لہذا زنانا هم په علم کې ډېر کردار ادا کولی شي په دین کې ډېر کردار ادا کولی شي مونږ چې دا بخاري شریف ټول چې کوم دی هغه وایي نو دې کې یو زنانه ده د امام بخاري رحمت الله علیه شاګرده ده کریمه یې نوم دی کریمه د هغې یو نسخه ده مستقل او په هندوستان او بر صغیر کې هغه نسخه زیات استعمالیږي دا د امام بخاري رحمه الله په برای راست شاګرده ده او امت ته باقاعده پوره چې کوم دی کتاب هغې ورکړی دی ګویا کې د امت ډېر عالمان شیوخ بزرګان اولیاء الله نارینه زنانه د دغې زنانه شاګردان دي کریمي د امام طحاوي رحمت الله علیه لور ده دای کتاب امام طحاوي رحمت الله علیه عالمان پرې پوهېږي دور حدیث کې هغه کتاب چې کوم دی لوستلی شي دا هغې لور چې کوم دی د پلار نه دا حدیث چې کوم دی زده کړي دي بس هغې چې کوم دی امت ته بیا رسولی دي نا کتاب اوس دور حدیث کې مستقل چې کوم دی خلق وایي نارینه هم وایي زنانه هم وایي لکونو زرګونو علماء کرام د هغې هم شاګردان دي لہذا زنانو کې استعداد شته هغې کې صلاحیت شته که هغه صلاحیت نه کار واخیستلی شي نو ډېر کار کیدی شي او د نارینهو په نسبت کله زنانه ډېرې دیندارې نارینهو ته کله یو څیز رکاوټ شي او کله بل څیز لالچ پکې رکاوټ شي رسم و رواج پکې رکاوټ شي او دارنګې چې کوم دی کلي کلمې پکې رکاوټ شي نو دین باندې اکثر دومره عمل کم کوي دارنګې چې کوم دی هغه حلال حرام تمیز پکې کله کمي او زنانو ته خو دومره رکاوټونه نه وي هغې خو چې کوم دی ټول بوج په نارینه وي نو دین کار په اسانه کولی شي او ډېر شوق سره چې کوم دی هغه کوي لہذا زنانه که کله دینداره شي او علم حاصلین دا ډېره فایده ده او اکثر چې کوم دی هغه دا رسم و رواجونه دا خو د زنانو د وجې نه دي سړي خو د رسم و رواجونو ته ډېر نه خوشحالېږي ځکه خرچې کېږي که زنانه دینداره شي نو بیا دا کې دا رسمونه رواجونه چې کوم د شریعت خلاف دي نو هغه چې کوم دی الله پاک کنټرول کوي هغه به کمیږي هغې سره لہذا زنانو ته ډېر زیات چې کوم دی هغه تبلیغ والا حضرات خبر وي نیم امت خو کور کې دننه ناست دی چې هغه صحیح شي نو دارنګې امت به هم چې کوم دی هغه صحیح کېږي لہذا ضروري دا چې دغه د بناتو مدرسې دا هم چې کوم دی هغه پوره طریقې سره علماء کرام دا خپل شرطونه دي د خپل پردې سره هغې راتلل او بیا چې کوم دی پردې سره هغې ته چې کوم دی درسونه کول دا ډېر د فایدې چې کوم دی حامل دي او ډېر فایده چې کوم دی هغې باندې چې کوم دی کېږي لہذا د هغې پوره احتیاط سره سره د هغې ته دین ښودل دا ضروري دي الله دې دا مدرسه او هم کامیابه کړي او ټولې دیني مدرسې د بناتو دي که د بنینو دي معاشره کې د مدرسو ډېر لوی کردار دی که دا مدارس نه وي دا علما نه وي وایي خبر نن به موږ کومه کنده باندې سر وي موږ د بچا دین ښودلی څنګه چې مولوي صاحب وفرمایل مفتي صاحب مبصر شاه صاحب نن کوشش د خلکو دا دی چې علماو او عوام مس کې یو بل نه لرېوالی راولي نفرت پیدا کړي بدګمانۍ پیدا کړي غلط فهمۍ پیدا کړي پروپیګنډې علماو پسې غیبتونه یي او دارنګې یو خبره بل خبره دروغ جوړوي او په دې څیزونو کې کوم دی ورکوي یو پټکې به راوالي او د سپي په سر باندې به یې کېږي په دې څیز کې دا د کوم ځای ته ځان ورسو خپل ایمان دې لاړ خراب کړه د بل چا دپاره خپل ایمان خرابوي د بل د دنیا د ښه کېدو دپاره خپل ایمان ولې خرابوي دو څیزونو باندې الله ډېر خفه کېږي او الله وایي زه ورسره جنګ کوم یو سودخور ته الله وایي سودخوره که څه سود نه پرېږدې نو زما جنګ ته تیار شه فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله وایي زما جنګ ته تیار شه او دویم عالم سره دشمنی کوونکي دا غیبت کوونکي دا پروپیګنډې کوونکي په شریعت مطهره کې ټول چې ولټې نو دا دوه خبرې پکې راځي دې باندې الله د خپل دشمنۍ اعلان کړی دی
عالم سره دشمنی کی دین سره بخاری شریف کے دویم جلد کی حدیث قدسی مبارک ذکر دیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب سوک زما ولی و عالم سر دشمنی کی زما وطن جنگ اعلان دی زو سر چکم جنگ کوما خطیب بغدادی رحمه اللہ فرمائی لی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی لی کہ عالم ولی نشینو پا مقدس مقبل ولی نشتا لہذا دی سرا دشمنی کول نن من خلق داسی وائی چی اللہ وی چی زتاو سر جنگ کم چی سوک زما دا عالم سر دشمنی کی او سوک پر بگرنے کی سوک غیبتون کی نمانگوی خیر دی منگ تا سر جنگ کو اے اللہ پاکا منگ با پر بگرنے کو کنا منگ با چکم دی غیبتون کو داغی منگ با دشمنے کو منگ با داغی بیزتے کو نا اللہ وی ذرا سر دشمنی کو منگ با توی چی بزر ٹکتا نو منگ سر چکم قوم دا اللہ دشمنیت بڑی ہوئی نا بخاد ورز بیامو بھی نن کدے ملکی حالات خراب دی ظاہری وجوہات نقصو کے انکار نشکوری ظاہری بم سب وجی و زمان نظر کی دیر وقت نپدی بانے فکر دے چنن دا علماء سر دشمن دا زنویم چنین طول خلق کئی طول خلق خلق شتا نیکان خلق شتا دیندار خلق شتا علماء سر مینے والا قدر والا خلق شتا اخبل بچی علماء تکینے اخبل بچے علماء تراولی دین تراولی خلق دیر دی خود لگ خلق دا وجنا نقصان چکم نے روان دے لہذا بخبلم سوچ پکار دے اخبل بچیم پا دے پویول پکار دی دین طرف ترات لل پکار دی بغیر دا دین نرسوک منتبل لارو خیچنا کامیابی لاری کامیابی لار خوشتنا بلا خوشتنا امدقی یو لار دنو چنو علماء خلق لری شنو آئے قرآن بچانس دکی دین بچانس دکی حدیث بچانس دکی شریعت بچانس دکی چنو علماء دا دیمز کی نفرت پیدا شی لہذا اللہ پاک دی منگتول تا پوئے نصیب کی اصل چیز پوئے دا اور دا پوئے بدا سے مجلسون کے انسان تا حاصلی اور دا سے مجلسون کے اللہ حاصلی کی چھ منگ دماغ صفار اوڑی او کنه زمونږ دماغ فیسبوکونو ډک کړي او دارنګې پروپګنډو ډک کړي موږ به د عالم نه چې واورو نو په یو وخت بیا واورو په بل به وباسو بیا خو فایده نه کوي ذهن به صفا راوړي نو بیا به عالم ته کښېنې ذهن ستا ډکي مخکې نه د څیزونو نه نو بیا خو عالم خو داسې نشي کولی چې ستا دماغو کې په زور ننه باسي دا خو د الله پاک چې کوم دی خوښه ده عالم پا جبا کی بیا عالم تاثیر پیدا کی جتا کہ ہم سے طلبی آتا ذہن ہم صفائی نو بیا بچکم دی دا عالم خبر حاصل کی اللہ دی منتر دین پویا نصیب کی دین پویا دار دنیا و دا آخرت چکم دی کامیابی دا عابدینی دار دنیا و دا آخرت چکم دی ناکامیابی دا اللہ دی منتر پویا نصیب کی دا مدرسی ہم دا دی طور مقصد دا دی علماء دا دی ندی علماء ندی دیندار خلق ندی تبلیغ والحضرات ندی اولیاء اللہ ندی بزرگان دا چکم دے محنتون کیو چندے بم کیو بیا چکم دے خپل وقتون نیتو باسیو فکرون بم کیو سوچون مقیو دا خلق سپور استغبم برداشت کی ندی مقصد دار چرا خلق سیلار تراشی او دی کامیاب شی نو خمقصد دے کہ خرام مقصد دے خمقصد دے پدے مقصد دے اللہ منگ پوئے کہ دا علماء دے ٹھولو سیزن نچوڑوں دا دے دے علماء دے امامانو دے خطیبانو دے قاریانو دے حافظانو دے مفتیانو تبلیغیانو اولیاء اللہ بزرگانو خانقاہونو دے مقصد دارے جے خلق صحیح لار تلاشی و جنت پلار روان شی نو سمرہ ڈیلوے خیر خواہ خلق دے دا زمونگا زمونگ دیر خیر خواہ دی اللہ دے منگ پدے پوئے کہ جدا زمونگ سمرہ خیر خواہ خلق دی اللہ کے دا مدرسہ آباد لری واللہ پاک دیتا وسائل دا غیبان محیا کی آدھی دیر اخلاص سردا کار شروع کرے دے اللہ پاک دیتا دیر فیدے خوری کی دا دین فیدے دا دوی دا پارا دا ٹھولے علاقے دا پارا اللہ دا دنیا و دا آخرت دا خیر ذریعہ گر دے وصلی اللہ تعالی علیہ